بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمنو کتونکو، زه زمرد منیری د پېشمنۍ د خصوصي خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. د مینې او خلوص پرځونه وړاندې کوم. قدرمنو کتونکو، تاسو ته پته ده چې د روژې مبارکه میاشت روانه ده، د عبادتونو میاشت ده، او ویلی شي چې په دې میاشت کې چې څوک عبادت کوي نو نه د ټول کال عبادت او نه د دې یوې میاشتې دا د دې اهمیت دی. په روژې باندې د خبرو کولو دپاره موږ بلنه ورکړې ده مفتي عزیز الرحمن صاحب ته. هغوی به موږ ته د رمضان مبارک په حواله سره معلومات راکوي. مفتي صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم، په خیر راغلی. ربانې شکریه. رمضان میاشت او پروګرام روژې حواله سره کوو، نو اول به ستاسو نه دا تپوس وکړم چې روژه کله فرض شوې ده او کله چې فرض شوه دا څومره روژې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن پاک کې الله پاک فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روژه لکه چې کوم ته روژه وایي، صوم عربي کې ورته وایي، خولې بندول. هغه په تېرو امتونو باندې هم الله پاک فرض کړې وه، بیا خدای پاک په دې امت باندې فرض کړه. نو اول چې کله روژه شروع کېده نو هلته صرف یوم عاشورا چې کوم 10 محرم ورځ ده، دا یو ورځ روژه به ساتله کېده، او نور به نفلي روژې، خو لکه داسې ترتیب نه و چې دا څنګه اوس موږ روژه ساتو. بیا هغې نه پس الله پاک جل شانه دا آیات نازل کو چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. خدای پاک وایي چې د روژې د رمضان میاشت هغه میاشت ده چې دې کې قرآن نازل دی، او دا میاشت چې هر چا منده کړه نو هغه به روژه ساتي. نو بیا په 2م کال د هجرت الله جل شانه د رمضان د میاشتې روژې دا فرض کړي، او دې کې به زه دا اضافه وکړم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې 9 کاله روژه ساتلې ده. ولې چې د کله هجرت وکړو د مکې معظمې نه مدینې منورې ته رالو، نو یو کال خو دغسې تېر شو، په 2م کال باندې روژه فرض شوه، او 10 هجري باندې آپ صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رحلت فرمایه. نو دا مختصر د دې دغه د تاریخ دی چې روژه الله پاک فرض کړې وه په دې امت باندې. مفتی صاحب، د پېشمنۍ حوالې سره تپوس کوو چې زیات خلک داسې چې هغه وده وي یاره پېشمنۍ ته ضرورت نشته دی، او بعض سره دی چې هغه ښه د یو ښه طریقې سره د هغې تابع کړي او په ټایم پاس یې پېشمنۍ ته تیاري وکړي، پېشمنۍ وکړي، بیا مانځه له لاړ شي. نو د پېشمنۍ اهمیت څه دی چې یاره څومره دی اهمیت؟ د پېشمنۍ باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو پشمنۍ ته پاسئ، ولې چې پشمنۍ کې برکت دی. یوه خبره، جمهور اهل علم د هغې رایې دا ده چې پشمنۍ دا سنت مؤکد دی، یعنې تش سنت نه دی، دا سنت مؤکد دی. او حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه روایت دی، هغه فرمایي چې د نورو مذاهبو یعنې د یهود او د عیسایانو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت منځ کې فرق دا دی چې هغې ته د پشمنۍ اجازت نه، او مونږ ته الله پاک خصوصي یو رعایت راکړی دی چې مونږ پشمنۍ ته پاسو او پشمنۍ مونږ کوو. لہذا پشمنۍ ضرورت دی، اهمیت دی، که اسم نه صرف په سنتو باندې عمل کول دا سره لوی ثواب دی. او بیا چې کله پشمنۍ وکړي نو ټوله ورځ سړي ته یو سپورټ ملاویږي، په هغه کې یو اټومیټک برکت دی د الله طرفه نه. د رمضان مبارک فضیلت او ثواب باندې لږ رڼا واچوئ. رمضان المبارک فضیلت د هغې خو زه وایم چې هر چا ته پته ده، خو زه به صرف یو 2 احادیث تاسو ته بیان کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. چا چې د رمضان روژې وساتلې او دی مومن دی، لکه یو غیر مسلمان دی هغه روژې ساتي، هغه دپاره د ثواب نشته. دی مومن دی، په حالت ایمان کې د روژې وساتلې، او یقین دا دی چې الله به ماته د اجر راکوي. 2 خبرې دی، یو ایمان شرط دی، بل دا یقین شرط دی چې دا روژه زه ساتم نو الله به ماته د دې اجر راکوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې دومره ثواب دی چې د تیر څونه ګناه دي
هغه ټول الله پاک معاف کړي. یو بل حدیث قدسی دی، الله جل شانه فرمایي چې د انسان هر عمل هغه ډبل کیږي، لکه کم سے کم 10 ګنا، بیا 100 ګنا، بیا 200 ګنا الله پاک بدل ورکوي. خدای پاک فرمایي چې الا الصوم، صرف روجا هغه ده چې یو بل حدیث روایت دی هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې روجا هغه عبادت ته چې فرشتو کې دا طاقت نشته چې د روجې ثواب ولیکي. نو الله پاک فرمایي چې فإن الصوم لي وأنا أجزي به، روجا دا ما د پاره ده او زه به په خپله باندې دې اجر ورکوم. نو سړی دې ته سوچ وکړي چې الله پاک چې اجر ورکوي نو الله پاک به د خپل شان، د خپل عظمت او د خپل لویي په مطابق انسان ته، مؤمن ته اجر ورکوي. نو هغه اجر سړی لکه سوچ کوی نشي چې هغه اجر به څومره وي. او دغه حدیث چې کوم دی بعضې محدثین هغه دا وایي چې الله پاک فرمایي چې فإنه لي وأنا أجزى به، روژه ما د پاره ده او زه په خپله د دې بدل یم. چې یو سړی ما د پاره دوره قرباني کوي چې حلال خوراک، خپل خوراک، حلال سکاک، خپل خواهشات هغه دی پرېږدي ما د پاره، نو هغې بدل کې به ما مونده کړي، زه د ده دپاره یم د دې بدل کې. نو د دې نه زیات ثواب زموږ چې احادیث ډېر دي، خو چونکې مونږ مسایل زیات دي، سوالونه زیات دي، نو هغې باندې به فوکس کوو. نو فضایلو دپاره دغه 2 احادیث زه وایم چې کافي دي. مفتي صاحب د بشمني یو خو دا راته ووایه چې مطلب ټایم چې دی د دې پابندي پکار ده، دا نه چې بانګ واورېدو یا نه اورېدلو، او بل نیت چې دی د روژې دپاره نیت په دې باندې رانه چې دا ضروري دی یا که هېر شو نو څه دغه وي. دلته دا ستا سوال چې کوم دا 2 مختلف سوالونه دي. اول په نیت باندې خبره وکړو چې روژې دپاره نیت کول. نیت څه ته وایي؟ نیت وایي د زړه ارادې ته، چې یو مسلمان هغه په دې خبر شو چې د رمضان مبارک میاشت هغه شروع شوه، بیا د پشمیني ته پاڅېدو، د هغه نه اول د ماخوستن لمونځ وکړو، بیا تراویح وکړې، او سحر ته دی وایي چې نه ما خو بېګا نیت نه و. څه مطلب دی؟ یعنی نیت خو څه بل شی نه دی که نه؟ نیت وایي ارادة القلب، د زړه اراده. اراده یې بېګنه وه چې اول رمضان میاشت کته خوشحالېدو، دا اراده یې وه چې زه به روژې ساتمه، بیا چې ماخوستن تراویح وکړې بیا اراده وه چې سبا به روژې ساتمه، بیا پشمیني ته پاڅېدو. نو چې دا کوم مونږ یو دغه استعمالو که نه، یو جمله چې وبصوم غد نویت من شهر رمضان، دا صرف دا وړوکي کتابونه چې کومې پنسورې ټایپ کتابونه دې کې لیکلي، حالانکې نیت په خولې باندې وینا ته نشي ویلی، نیت وایي د زړه ارادې ته. لہذا نیت څه داسې شی نه دی چې لکه تا نه هېر شي یا تا نه پاتې شي، هغه نه هېرېږي. چې روژه شروع شوه، زړه اراده چې دغه نیت ته و. سړي اول نه اراده دی چې مؤمن مسلمان او اراده یې چې زه به روژې ساتمه، نو هغه ادرېډي اول نه اراده یې چې زه به 10 روژې ساتمه انشاءالله، او دوا کې د الله نه توفیق غواړي. دا خو د نیت خبره شوه. دومه تا د سحري خبره وکړه. سحري کې خلک ډېره غلطي دا کوي چې هغوی تر هغه وخته پورې خوراک کوي چې کله اذان شروع شي، بلکې ډېر خلک دا کوي چې اذان سره پورې ختم نه وي دا خوراک کوي چې اوس خو یا اذان شروع دی. خو دې کې به زه دا وضاحت تا ته وکړم چې روژه د ورځې نیولی کېږي، روژه د ورځې نیولی کېږي، د شپې خوراک سکاک دا جایز دی. ورځ شروع کېږي د سپېدو چاودو نه، او چې کله سپېدې وچاودي نو دا ورځ شروع شوه، د هغه نه پس ته د سبا اذان کېږي. ولې سبا اذان د سبا د لمانځه دپاره دی، نو هغه چې کله ورځ داخله شي نو هله د سحر اذان کېږي. لہذا چې کوم سړی تر اذانه پورې خوراک کوي د هغه د دې ورځې روژه نه کېږي. ولې چې هغه باندې ورځ داخله شوه، سپېدې وچاودې او د دغسې خوراک کوو، لہذا ورځ ټیم کې چې خوراک یې نو ستا روژه نه کېږي. بیا الله جل شانه په قرآن پاک کې تاکید سره فرمایي چې تلک حدود الله فلا تقربوها، دا زما حدود دي چې ما مقرر کړي دي، نو دې ته نږدې مه راځئ. او دلته په دې ملک یا نن سبا خو پاکستان کې هم شکر دی د الله پاک نعمتونه دي، خو څوک خلک یې ښه استعمالوي، څوک یې غلط استعمالوي. چې نن سبا خو هر ځای کې تا ته په نیټ باندې ټایمینګ میلاویږي، تا ته نقشه میلاویږي د ټایمینګ والا، ګړۍ شته، موبایل شته، هر څه شته. الارم ولګوه چې کوم د صبح صادق وخت دی د هغه نه یو 10 منټه اول یو 15 منټه اول خوله بند کړه، نو ستا به روژه صحیح.
بیا دا ټول ورځ سړی روجه ساتي 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 چې کله بیا غروب آفتاب وشي یعنی لمر پریوزي دغه نه پس ته بیا فورا روجه ماتول. ولې چې لمر څنګه پریوته نو شپه شروع شوه، نو چې لمر څنګه پریوزي د هغې نه پس به د ماښام اذان کیږي. نو په الفاظ دیگر چې ورځ کله شروع شي نو د سحر اذان کیږي او د سحر اذان د سحر د لمانځه دپاره او سحر لمونځ دا د ورځې اولنی لمونځ دی او د ماښام اذان هغه چې کله شپه شروع شي نو هله د ماښام اذان کیږي او ماښام اذان چې څنګه شروع کیږي نو تا ته روجې ماتول پکار دي، بیا هغې کې تاخیر نه دی پکار. نو خلک دا غلطي کوي چې لکه تر اذان ختمېدو پورې یا تر اذانو پورې خوراک کوي، خو چې کله تا باندې اذان وشي دی مطلب دا دی چې ورځ شروع شوه لہذا د دې ورځې ستا روجه نشته او د دې به ته قضا راوړې. خو په پاکستان کې خو په بانک کې 10 منټه 15 منټه فرق یو بانکي وي بل 10 منټه بعد وي بل 15 منټه بعد. هغه خو زمونږ اوس بدقسمتي ده، نو هغه شرط خدا نه وایي، شرط دلته دغه بانکونه نه دي. نه د دې ځکه ما وایو لکه اوس بانک نه مخکې به روژه بنده پاکستان کې مفتي صاحب تاسو په خپل کتلي ما هم کتلي چې 10 منټه 8 منټه 15 منټو پورې فرق وي، یو مولا بانک وایي بل لا نه وي 10 منټه بعد. زمونږ چې کوم په خپل علاقه کې دی نو زمونږ لکه یعنې خپل جماعت مدرسې کې دا اهتمام دی چې هلته مونږ افطاري دپاره توپه چلوو او د سحري بندولو دپاره هم توپه چلوو. نو هغه توپه د اذان نه تقریبا 15-16 منټه اول هغه ډس چې کله خلک واوري د هغې نه پس ته سیرن بجاو شي نو دا د دې خبرې علامت دی چې هغې نه پس ته خوراک سکاک وغیره دا نشته، اوس بس روجه بنده شوه. بیا د هغې نه 15 منټه پس ولې چې دا سپېدو چاودو ټایم نه اول خلک روجه بند کړي او سپېدو چاودو نه پس ته بیا اذان کیږي. چې کوم علاقې کې اهتمام یا انتظام یې ښه خبره ده چې نه نو یو حالت که داسې دی نو هغې کې هر سړی خپله ذمهوار دی د خپل عبادت چې ته به خپل عبادت په خپله بندوبست کوې. نو په کار دا ده چې هغه د یو عالم سره خبر وکړي چې بهی کوم اذان په صحیح وخت باندې کیږي نو بس هغه اذان نه دی اول روجه بندوي. هسې ښه خبره به دا چې تاسو څنګه خبره وکړه ټایم معلوم کړي او لکه زموږ د وطن د پاره چې هلته څه بانک مخکې وي څه وروسته نو ټایم چې معلوم وي نو چې ټایم معلوم ولې چې بانک اورېدل دا ضرور نه دي. نه روجه ماتې دپاره بانک اورېدل ضروري دي، روجه ماتې دپاره ماښام وخت داخلېدل ضروري دي. لکه فرض کړه ته په روډ باندې روان یې اوس په روډ خو ته اذان نه اورې خو دلته زه به دې ځای مثال درکړم یا پاکستان کې هم دا شکر دی شته دی نو اف ام ولګوه د خپل چې کوم ستا شهر کوم اف ام چینل دی هغه ولګوه نو په هغې به د ماښام اذان کېږي. اوس ته په ګاډي کې چې تا څنګه د ماښام اذان واورېدو نو بس ته روجه ماته که یا تا سره ګړۍ د فرض که موبایل دی هغه کې ته ټایم خپل لکه ځان پوه که هغې باندې ټایم ټیبل ځان سره که چې کله هغه ټایم داخل شو نو اذان ته انتظار مه کوه بیا ته روجه ماتوه. دغسې پشمیني کې د وخت نه اول ته خپل روجه بنده که. په پشمني د خوراک متعلق بعض خلک خوراک نه کوي که نه که راپام سي خو اوبه وڅښي بس بیا شي بعض خلک وایي چې ضرورت هم خوراک ته نشته دی نو دا خوراک چې دی په پشمني دا لازم دی که نه؟ خوراک لازم نه دی. لکه پشمني کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله چې کوم معمول هغه به صرف یو دوه کجورې به چېرته ولې چې موږ ټولو ته پته ده چې سردار کونین صلی الله علیه وسلم هغه او د هغه فیملي دا خو به 2 ورځې شامه و نو په پشمني کې به اوبه یا صرف کجوره دا چېرته میلاو شو هغه به یې وخوړه. په پشمني کې لکه دا ضرور نه ده چې ته به خامخا پراټې خورې او ته به خامخا پوره په ډک نه سروړ ولې چې د هر سړي خپل مزاج دی. ځینې خلک چې هغې ته ایسیډیټي بیماري تکلیف وي، ځینې خلک پراټه نشي خوړی، ځینې خلک صرف بایل هګۍ وخوري. نو صرف دا دی چې که اوبه هم ته وڅښې نو ستا په سنتو به عمل وشي چې یو کجور هم وخورې نو ستا په سنتو به عمل وشي او خدای پاک به هغه برکت تا ته درکړي هغه سنتو باندې به ستا عمل وشي. ډېره مننه مفتي صاحب.